کله چې د روژې په میاشت کې د ورځې یو سړی ودی او داسې شیطاني خوب ویني چې دا خوب په وجه باندې په ده باندې غسل لازم شي، نو په دې صورت کې په ده باندې غسل لازم شو، خو لیکن د ده روژه په دې باندې ماته شوې نه ده. اوس د رمضان په میاشت کې د غسل څه مخصوص طریقه هم نشته چې د رمضان په میاشت کې په هغه مخصوص طریقه باندې غسل کې، او کوم چې د غیر رمضان کې په هغه طریقه باندې نه کیږي. دوی څه مخصوص طریقه نشته. د غسل دغه طریقه د کوم چې په غیر رمضان کې چې لاسونه به دواړه وینځي، استنجا به وکړي، په کوم ځای چې ګندګي لګېدلي هغه ځای به وینځي، او د غسل نه مخکې اودس ته وکړي، څنګه چې اودس عام طور کولی کېږي هغه، او مکمل وجود هغه به وینځي د سر نه اول د خپو پورې چې یو ځای پکې هم وچ پاتې نه شي. پاتې شوه دا خبره د بعضو خلکو خیال دی چې یاره په غسل کې غرغړه کول او پوزه ترخول دا لازم او ضروري، نو دا خو په عام اوقاتو کې چې سړي روژه نه وي، که غرغړه کوي پوزه ترخی ټیک ته پوز ته اوبه دننه ورسوي، کم چې بره نرم هډوکی دی هغې سره هغه تریخ شي، نو دا خو په عام حالتو کې دی. خو چې کله د روژې میاشت یا د روژې په میاشت کې دی د ورځې غسل کوي، نو په دې صورت کې د لپاره غرغړې کول ته څه ضرورت نشته. دغه شان پوزه ترخول ته هم ضرورت نشته، د خولې ته اوبه واچوئ، پوز ته دې اوبه واچوئ او مکمل وجود دلونکي دغه د غسل هغه طریقه ده. بله مسله ده چې د روژې په میاشت کې د ورځې یو سړی خپل شهوت چې دی هغه پوره کړي د لاس په ذریعه باندې، د لاس په ذریعه باندې خپله مني راوباسي، نو په دې صورت کې د روژه چې د هغه ماته شوه، خدای به دا روژه خوري نه، مزید خوراک څښاک وغیره به نه کوي، خو د دې په بدل کې به دی یوه قضایي روژه راګرځوي. بله مسله دا چې د شادي شوده کوم کسان چې هغه د رمضان په میاشت کې د ورځې د خپل ښځې سره سمینه محبت کوي او د هغې ښکلوي، او په دغه صورت کې د هغه انزال وشي، د هغه نه مني په شهوت سره راوځي، د هغه انزال وشي، مني ترې راوځي په شهوت سره، نو په دې صورت کې هم دغه روژه چې د هغه ماته تصوري، خو دی مزید خوراک څښاک نه کوي او دی بیا یو روژه قضا هغه به راګرځوي. خو که چېرته خدای مکه دی د ښکلول کوي، دی د خپل بیبي د جسم سره خپل جسم لګوي را لګوي، او دا دومره خبره حد طرف ته لاړ شي دی پکې جما هم د ده نه وشي، کوروالی د ده نه وشي، نو په دې صورت کې خو بیا کفاره چې د هغه لازمي کفاره دې ته ویلی کېږي چې په ده باندې 2 میاشتې مسلسل روژې او ورسره یو روژه دغه قضا دا به راګرځوي، یعنې 61 روژې هغه به دا راګرځوي.